بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون صدق الله مولانا العظيم. دا کم سیاق او سبقونه چې شروع دي نو دا پدې کې چې منکرین د آخرت اغیلا قرآن دعوت ورکي چې ایمان په الله باندې او په ورځ د قیامت باندې راوړي. د قیامت نه د انکار هیڅ عذر نشته. دلائل په دې باندې باقاعده قائم شوي دي، براهین په دې باندې قائم دي. د دې د انکار څه وجه نشي ثابتېدلی. او بیا الله رب العزت دا خلق د غفلت او د جهالت او د ناپوهۍ د دې کندې نه راوباسي نو ورته فرمایي اولم یتفکروا فی انفسهم آیا دوی سوچ نه کوي په خپلو نفسونو کې ما خلق الله السماوات والارض هغه چې پیدا کړي دي د الله د اسمانونو او د ځمکو نه وما بینهما څه چې د دواړو منځ کې دي الا بالحق مگر دا پیدا کړي الله په حق سره او په عدل او په انصاف سره او په حکمت سره و اجل مسمى او پیدا کړي د الله په یو نیټه مقرره باندې وان کثیر من الناس یقینا ډېر د خلقونه بلقاء ربهم په ملاقات د خپل رب باندې لکافرون خامخا انکاریان دي. دا اولم یتفکروا فی انفسهم دو معناګانې دوی پر خپلو نفسونو کې فکر نه کوي، ځان ته نه ګوري، د ځان په باره کې لږ سوچ نه کوي چې دوی څنګه پیدا شو. پس هغې نه چې نه وو. دا انسانان په دې باندې سوچ ولې نه کوي چې موږ نه وو بیا موږ څنګه پیدا شو. او چې بیا پیدا شو نو ماشومانو د مور په غېږو کې بیا رانه هلکان سال شو، بیا نوجوانان سال شو، بیا چې کوم دی نیمزالي سال شو، بیا بوډاګان سال شو او بیا مرګ راشي او د مرګ په لار باندې روان شي. نو په دې باندې هم دوی سوچ نه کوي. یو ترجمه یې دا ده. دویمه دا چې اولم یتفکروا فی انفسهم دوی سوچ نه کوي، په خپلو نفسونو او عقلونه نه استعمالوي په دې خبره کې چې ما خلق الله السماوات والارض وما بینهما الا بالحق، چې دا خپل فکر او نفس او عقل په دې کې وچلوي او د دې په دې حکمت باندې ځان پوه کړي هغه چې الله د اسمانونو نه پیدا کړي دي او هغه چې الله د ځمکو نه پیدا کړي دي او هغه چې د دې ځمکې او د اسمانونو په منځ کې دي په دې فضا کې الله پیدا کړي دي. نو دا الله نه دي پیدا کړي الا بالحق مگر پیوسته حق سره. دا الله په حق باندې پیدا کړي دي، دا الله په باطل باندې نه دي پیدا کړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به شپې را پاسېده داسې اسمان ته به وکتل، به ځمکې ته وکتل. حدیث کې راځي
بیا به او فرمایل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قرآن کی ذکر دی بل دیکھی اے زما ربا ته پاکې د هر عیب نه، تا د ځمکې او اسمانونه او د مخلوقات عبث نری پیدا کړي، دا تا په یو حکمت باندې پیدا کړي دي، دا په یو عدل او انصاف باندې پیدا شوي دي، دا عبث ندي. یعنی مطلب دا دی چې هر یو شی د هغه یو نتیجه وي. دا دومره لوی کائنات چې الله تعالی ساز کړي دي چې د انسان عقل پکې متحیر کیږي، دا به حکمت دي، دې بس انجام نه، دې بس نتیجه نه، ضرور د دې نتیجه شته. او اجل مسمى پیدا کړی دی الله د اسمانونو او ځمکې څه چې پرې منځ کې د دواړو دي په یو نیټه مقرره باندې. معنا دا ده چې د هر یو څیز دپاره یو مقرره نیټه ده، په هغه مقرره نیټې پورې به دی چلیږي او د هغه مقرره نیټې نه وروسته به دی ختمیږي. داسې دي اسمانونو او ځمکو او د دې منځ کې چې څه دي او دا دنیا چې څه ده د دې یو انتها ده. داسې یو ورځ به راشي دا دنیا به نه وي، دا دنیا به ختمه شي. خو د دې دومره دلایلو باوجود وان کثیرا من الناس یقینا ډیر د خلکو نه بلقاء ربهم په ملاقات د خپل پروردگار لکافرون خامخا انکاریان. یعنی اکثریت خلق د الله د ملاقات نه منکر، یعنی وایي چې نه دوباره ژوند شته، نه الله سره ملاقات شته، نه حساب کتاب شته، نه کامیابی او ناکامی شته. دا په دې کفر کې او په بی دینۍ کې پراته دي. الله فرمایي اولم یسیرو فی الارض آیا نزی دوی پزمکا کې فینظرو پس چې وګوري کیف کان عاقبت الذین من قبلهم سرنګ و خیر انجام دا کسانو چې مخکې دوی نه په تاریخ کې کانو دا مخکنه خلقا اشد منهما ډیر مضبوط د موجوده او کفارونه قوتن په اعتبار د قوت بدنی سره، د قوت مالی سره، د قوت افرادی سره. واثار الارض او اړولی وا هغې ځمکې لره وعمروها او آباده کړې وا په ابنیو په آبادو په بنګلو باندې اکثر مما عمروها زیاته د هغې نه چې موجوده او مشرکانو او کافرانو آباده کړې ده. وجاءتهم رسلهم راغلیو دی مخکنو قومونو ته پیغمبران د دوی بالبینات په ښکاره او دلایلو وما کان الله لیظلمهم پس نو الله چې زیاتې وکړي په دوی ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې ظلم کوونکي. اولم یسیرو فی الارض آیا دوی په ځمکه کې سیر او سیاحت نه کوي چې په ځمکه کې سیر او سیاحت وکړي؟ د دې نه دا معلومه شوه چې په ځمکه کې چکرې وهل دا یو امر مشروع دی. خو دا چکرې وهل د څه لپاره دي؟ دا د عبثیاتو لپاره نه، دا د ګناهونو لپاره نه، دا د محرماتو د استعمال لپاره نه. فینظرو دې لپاره چکر په ځمکه کې ولګئ داسې جنوب طرف ته لاړ شي، د عادیانو هغه کندرات وویني، داسې شمال ته لاړ شي او هلته په وادي القرا کې د صالح علیه السلام د قوم هغه کندرات او هغه آبادو ته وګوري او د دې نه عبرت حاصل. ځکه چې موجوده خلکو لا د تیرو خلکو د حالاتو نه عبرت حاصلول پکار. دا دومره زورور قوم عاد او دا دومره زورور قوم ثمود
دا الله دې مخ د ځمکې نه ولې هټاو کړه؟ دا الله ولې داسې تباہ او برباد کړه؟ پیغمبران ورته راغلي وو، د پیغمبرانو خبره نه منله، بلکې الټه په پیغمبرانو پسې ټوکې کولې، استهزاء ورپسې کوله. نو الله دې مخ د ځمکې نه هټاو کړه او تباہ او برباد یې کړل او غرق یې کړه. موجوده قریشو له د دې نه عبرت حاصلول پکار دي. فکیف کان عاقبة الذین من قبلهم، څرنګه و آخر انجام دا کسانو چې دې قریشو نه مخکې دي، هم په دې حجاز کې، هم په دې جزیرة العرب کې، جنوب طرف ته چې ځي نو مخې ته به د عادیانو هغه آبادۍ راځي، او شمال ته چې ځي په وادي القرا کې به د سمودیانو آبادۍ ستا مخې ته راځي. او یو آبادي داسې ده چې حیران به شو. د مولانا مودودي رحمت الله علیه تفهیم القرآن کې د هغې پټوان هم ورکړي، د هغې آبادو چې د هغې هغه استکارۍ ته وګورې، د اوسني انجینر به د هغې شاګردان هم حساب نه کړي، په داسې انداز باندې هغې آبادۍ کړي. او بیا الله فرمایي چې دا قریشان غریب پسې په غریبانان پسې کې دي. دا مخکني قومونه چې وو دا په هر لحاظ سره د دې موجوده کفارو نه ډېر مضبوط، د دې موجوده کفارو نه ډېر زیات مضبوط. څنګه؟ کانو اشد منهم قوه، او دا تیر شوي کافران عاد او ثمود او دا نور اقوام مهلکه اشد منهم ډېر مضبوط د موجوده کفارو نه قوتن په اعتبار د قوت بدني سره. یو لا الله تعالی داسې بدنونه ورکړي او داسې قوت یې وله ورکړی چې غر ته به لاړ، یو غر یو کمر به یې داسې وړکو او لویه ګټه به یې راویسته او په دیګو به یې راواړول، چا به لسو کسانو خوځولی هم نشو. دا یې بدني قوت و. قرآن وایي لم یخلق مثلها فی البلاد، د دې غوندې په ښارونو کې، د عادیانو غوندې په ښارونو کې نور خلک نه دی پیدا شوی په قوت او طاقت، او دارنګې په اعتبار د قوت مالی سره هم، مال او دولت هم ورسره ډېر و، او په اعتبار د قوت افرادي سره خلک هم ورسره ډېر و. او دا لاسه کې و آثار الارض، اړولې راړولې دا ځمکې لره، یعنې ځمکه به یې کرله، ځمکه به یې آبادوله، په ځمکه کې به یې فصلونه کرل او د هغې نه به یې پیداوار کو. یعنې په زراعت کې دغه قومونه دا د قریشو نه ډېر مخکې دي. قریشیان غریبانان سره خو دونه پټی نه و چې څه پکې کرلی دی، ځکه چې قرآن د مکې معظمې په باره کې حضرت ابراهیم وایي چې کله خپل بیبي او خپل معصوم بچی راوسته او دلته د زمزم دا کوی نه و دغه ځای کې کېنول، نو دعا کوي صفا نه را پناه شو او بیا الله کور ته مخامخ شو او دعا کوي ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غیر ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا، ای زما ربا زبازي بچي اوسوما ستا د کور په خوا کې په هغه ایریا او په هغه علاقه کې چې هغه د پسونو والا نه ده. نو دا خو د دې علاقه خو سره د پسونو والا نه وه، دا خو پرې موړو باندې به ناستو او پرې ډېرکو به ناستو او دا شیطانۍ به یې کولې، دا د حق مخالفت به یې کو، دا په صحابو پورې به یې خنداګانې کولې. دا اوزګارخي دي او زیات و نه زیات شام ته به په اوړي کې تلل، د ګرمۍ نه به ځان بچ کړو، تجارت به یې کو، او یمن ته به په ژمي کې تله ګرم دی نو په یمن ته به تلل، نو هلته به یې تجارت. د دوی دغه خوراک او دغه اسراک او دغه توره وه، نو دا په هر لحاظ سره د هغې نه کوو، په اړولو د ځمکو کې هم هغې ته نه رسېدل. وعمروها
او دغه تیرو قومونو دا ځمکه آباده کړې وه په کورونو سازولو او په بنګلو سازولو او په ایوانونو سازولو باندې اکثر مما عمروها زیات د هغې نه چې د قریشیانو آباده کړې ده د هغې یو آبادي حیران بشي یو آبادي تاسو په دې نټ کې ګورئ چې یو آبادي څونه مضبوطه ده او یو آبادي په کم انجینیرینګ پای باندې شوی دی ته به ورته حیران شي نو دا داسې په منجغربو کې الله وویل اړو خبر کړي نو یاد ساتئ هغې پورې الله یو قوم نه تباه کوي چې څو قوم ته پیغمبر رانشي او څو قوم ته آسماني وحی رانشي هغې پورې الله یو قوم نه تباه کوي قرآن دا صفا خبره کړې ده چې موږ یو قوم نه هلاکو مګر ولیږو موږ د هغې په مرکزي کلي کې یو پیغمبر او نذیر او کله چې دغه پیغمبر او د نذیر خبره رد کړي موږ دا قوم تباه کړو وجاءتهم رسلهم داسې نه وه چې دوی دغسې په ناخبرۍ کې او په لا علمۍ کې او په ناپوهۍ کې الله وویل نه وجاءتهم رسلهم راغلي دوی ته پیغمبران بالبینات په ښکاره او دلایلو باندې پیغمبرانو کیسې نه کولې او نه چاته خوبونه بیانول او زمونږ ملا پاسي نو کیسې شروع کی خلکو ته او خوبونه بیانې خلکو ته پیغمبرانو نه کیسې کولې او نه چاته خوبونه بیانول بینات ورسره بینات دلایل ورسره د الله د طرف وحی وا وما كان الله ليظلمهم نو دا قومونه د دې باوجود دې خبره اونه منله نه چې اونه منله الله کا پند عادیان تباه کړه سمودیان تباه کړه قوم لوط تباه کړه قوم ابراهیم تباه کړه قوم شعیب تباه کړه قوم لوط تباه کړه دا ټول تباه کړه او دا الله دې سره زیاتې نه دی کړی فما كان الله ليظلمهم نو الله چې ظلم وکړي په دې باندې دا یاد ساتئ د الله په دربار کې ظلم ممنوع دی حدیث قدسی دی الله وایي ما په ځان باندې ظلم حرام کړی دی تاسو هم په یو بل باندې ظلم نه کوئ ما په خپل ځان باندې ظلم حرام کړی دی الله فرمایي نو فما كان الله ليظلمهم نو الله چې زیاتې وکړي په دې باندې ظلم وکړي په دې باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو زیاتې کو داسې ناکار عقیدې د شرک او داسې ناکار اعمال د کفر او د بيدینۍ د فحاشۍ او د عریانۍ دا یې کول یلکه تسبیح کړه شیخ ولیا نو ولكن كانوا انفسهم ته پښتو کې لګیم او تاسو ورو دی باندې ځان پې کوي بچیان ډیر علم بدرته حاصل شي ډیرې خبرې وزده شي تاسو خپل منځونه به ترته یاد شي خپل مسلمانی به یاد کوي بیا به زه خپل مور او پلار ته ور دی دا خبرې کوي تاسو دې لپاره را لېږلي چې تاسو د هغې اصلاح به خیر کوئ چې تاسو دلته اوږده ناستئ نو بیا به څه وکړئ نو وایي وما كان الله ليظلمهم پس نو الله چې زیاتې وکړي په دوی لیکن او دا قومونه انفسهم یظلمون یعنی یظلمون انفسهم ظلمونه کول په ځان باندې دوی داسې ناکاره عقیده د شرک او د کفر خپله کړې وه او داسې ناکاره اعمال یې خپل کړي وو چې د هغې په نتیجه کې الله د دې مخ د ځمکې نه هټاو کړه او تباهۍ او بربادۍ سره مخامخ او د هغې وجه دا ده
ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون ثم كان عاقبة الذين أساءوا بیا شو انجام اخر دا کسانو چې بدی او بد عملی کړی وي سشو سوء شو عاقبت داغي ناکار او قبیح سوء مؤنث اصوع دی اصوع په معنا د ډیر قبیح او ډیر ناکار باندې راځي او دا عاقبتا د ګریمر په لحاظ سره کان لپاره اسم دی او سوء مرفوع دی دا خبر دی نو شو آخری انجام دا کسانو چې بدی کړی وي آخر انجام څه شو ثم كان عاقبة الذين اساءوا سوءا داغي انجام ډیر بدترین او ناکار نو دا سوء مؤنث ته اصوع دی او اصوع ډیر ناکارا او ډیر قبیح توای او دا ولی دا اخیری انجام د دوی دا بدی او د بربادی شو ان کذبوا لان کذبوا دا دی علت دی لان کذبوا د دی وجنا چې دی نسبت د دروغ کړو بآیات الله آیاتونو د الله تا د الله آیاتونه نه منل د الله آیاتونو بارکه ودا ویلي دا د الله آیاتونه او کدا د الله آیاتونه نو دا زمونږ په بارکه نه دی راغلي دا چرته بل چا په بارکه راغلي دا به ویلي کدا آیاتونه د الله دې ټیم تیر شوی زال شي دا زمونږ زمانه کې چې کوم کفار پیدا شي داږي دا خیال دی چې دا قرآن زوړ شوی دی دا چې چغې به په پاکستان کې خلکو واري منګه ویلي دي چې قرآن زوړ شوی دی راځي چې په لینن پسې ځو لینن هغه یهودي و چې د الله نه منکر شوی او د روس بنیادي ښې د روسي نظام او عقیدي بنیادي ښې هغه لینن دی بل ورسره سټالن و بل ورسره مارکس دا ټول یهودیان او دا یهودو ځان سره دونه خلک د الله نه منکر کړي چې نن په کورونو باندې دي چینیان ټول په دې کنده کې پراته دي غریبانان روسیان ټول په دې کنده کې پراته دي او داسې بې شماره قومونه دي چې د الله د وجود نه منکر شوي ان کذبوا بآیات الله د دې وجې نه چې دوی نسبت د دروغ کړو آیاتونو د الله ته وکانو بها یستهزئون او په دې آیاتونو پسې ټوکې کوونکي یوازې کفر نه بلکې کفر سره استهزاء بالآیات هم کل شوی وه او دې کفر نه دا استهزاء بالآیات ډېر لوی کفر دی دا ډېر لوی خطرناک خبره دا د آیاتونو ترجمه مې درته وکړه مختصره تشریح وه مخکې دی کې یو څو خبرې مخې ته راغلي په دې آیاتونو کې یو په دې آیاتونو کې الله موږ ته دا وښودله چې یقینا تاسو به مرئ دا خو ټول منئ مؤمنان یې مني او کافران یې مني خو بیا به دوباره تاسو ژوندي کېږئ دا د مسلمانانو عقیده ده د کفارو عقیده نه ده دوباره به ژوندي کېږئ او د الله دربار کې به پیش کېږئ او د خپلو اعمالو لږو ډېرو لوی او د وړو معلومو او نامعلومو د ټول حساب به د الله دربار کې ورکوئ او د هغه حساب په نتیجه کې به یا کامیابي خوش قسمته خلک جنت ته به ځي او یا به ناکامي بدبخته خلک جهنم ته به ځي یو خبره دا راغله دویمه کفر اکثر الناس بالبعث مع کثرت الادله وقوتها په دنیا کې اکثریت خلک د دوباره ژوند نه منکر دي حالانکه دا داسې مسله ده چې دا مدلله ده او په قوي دلایلو باندې ثابته ده دریم مشروعیت السیر فی الارض په ځمکه کې چکر وهل دا امر مباح دی
مشروع دی جائز دی خلاصه لپاره للاعتبار د دې لپاره چې عبرت والی د عبرت په نظر ورته وګوري ما اشتراط عدم حصول اسم فی ذلک خدای شرط بانی چې تر ځمکې چکرې لګې او ګناه نه پکې ځان ساتي یا د ځمکې چکر وې پای کې فرایض او واجبات پرې دي منځونه هم بیا نه کې یا د ځمکې چکر وې او محرمات حرام کارونه پکې کې پیږي پرې وانی نمبر 4 بیان جزاء الله العادل بیان دی د الله داغي بدلی چا په انصاف باندې او په دې خبره کې چې ان عاقبت الاساءه السوء د ناکاری عاقبت او انجام ناکاری د ناکار مقدمات او نتیجه ناکار راځي او نمبر 5 کفر الاستهزاء بالشرع واحکامه ودي آیاتون کې رالل چې دوی بر الله په شریعت او احکامو او په قران او دغه په آیاتونو پورې ټوکې کول استهزاء به کول دا حرم تبرال رسول الله صلی الله علیه وسلم بناسته صحابه بناستی قران وای دوی با اول د سیا ډیر به شرمو چې برال پیغمبر خو دې خله مبارک ته به داخلي راځي کړو چوکې به کړی او به ورته چاپی راکې نه اصل دارامي توپ لپاره او یو بل ته به چې کړی الکا بقره د چاله ابل الله زماده آل عمران د چاره زماده دا کپړې لګو دا استهزاءګان دغه خلکو چې په فتح مکه کې نبی علیہ السلام په دې ځای کې کېنول کنه د بیت الله مسجد حرام کې او د بیت الله شریف پرې ورکه ورته ودرېږي لسه بدر سکو ما سا او زمانه مرګرو سا او د الله دین سمسنی دي کړی صبر سکو هغه زمونږه خرور یو زمونږ نه خو نبی علیہ السلام ویل چې بس ذا خورکم زمارور یوسف کړوا لا تسریب علیکم اليوم انتم الطلقاء بوجه الله اسم ملامتي اربع نشته زید خیر پاره مات کړی دا پیغمبرانه خوې دي چې کوپارو سکړیو او چې پیغمبر خدا مقابراله او 10,000 پاو چا پیره ولاړ دي او دا سرکوزی ناس دا سرونه کته کوي چې ویلې چې یو کړت تیر کوي نو بس دا سرونه به دیواله ما کوي الله دې موږ تاسو په قران عظیم الشان کتاب پوهې کې دې سره سره دې الله موږ په دې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآنی نظام شریعت نظام دې الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راوړي دې سو کار کوي الله دې کامیاب کړي سو کې مخالفت کې الله دې ورته هدایت کړي او قسمت الله دې تباہ کړي الله زموږ ټول ناراضي شي مشکلات دنیا د آخرت دې الله زموږ حل کړي خاتمه دې الله زموږ ټول په ایمان کړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة